मुना मलगरो उस्मान कादर यौ ځل بیا آسټرالیا ته واپس یو کا د کرکټ آغاز هم د آسټرالیا نه کړو چې بیا د خپل پلار په مشوره باندې یا ډېر خلک مصباح او وقار یونس هم یادای چې د غي په مشوره باندې د پاکستان ته واپس راغو د الریډي د آسټرالیا د پرایم منسٹر ټیم کې گیم کړی دی آسټرالیا سیکنډ ټیم کې د الریډي گیم کړی دی خو بیا د مصباح او د وقار یونس په مشوره باندې د پاکستان ته راغو د پاکستان ټیم کې هم شامل شو چې د پاکستان ټیم کې د صرف یو ون ډے میچ کړو او 15 टी20 میچز کړو چې کې څه داسې خاص پرفارمنس ورنو کو د خراب پرفارمنس په وجه باندې مسلسل د ټیم نه ډراپ کړل شو جی اوس د مسلسل ټیم نه ډراپ کېدو په وجه باندې د دوباره د آسټرالیا سفر کړی دی د په آسټرالیا کې اوسېږي او آسټرالیا کې ډېر زر دی یو کلب جوائن کوي او کچره خپ پرفارمنس کو په آسټرالیا کې نو کې دیشي د آسټرالیا پرایم منسٹر ټیم کې یا होप ته امید ولګاو دعا ولا هم کو چې د آسټرالیا چې کم فرست ټیم دی چې کم د سټیون سمیت دی د پیټ کامنز ټیم دی دا غي ټیم ته هم دی راشي په خ پرفارمنس باندې ځکه یو خ کې لاړی دی نوجوان کې لاړی دی خ سپین بالر دی لیگ بریک بالینګ کوي دوسرا تیسرا د عثمان قادر چې کم دی د والد صاحب چې کوم قادر د عبدالقادر د پاکستان یو ډیر بیسټ سپینر تیر شوی دی نو یو ځل بیا آسټرالیا ته واپس یو کا هغه ډیر غلط ډیسیژن چې الته آسټرالیا پرېخي او پاکستان ته راغلی د عثمان خان هم غلطي کړې ده چې دوبۍ پرېخي او پاکستان ته راغلی دومره لانګ ټایم د پاره د پاکستان ټیم کې سروایو نشي کولی لکه دغه